बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د یو نوي پروګرام سره زم مشال خان خبرې وکړو د افغان غیر قانوني چې څومره افغان کډوال دي وطن ته واپس روان دي یو رسپات ده په کریک ډاون کې دین علاوه افغان چې کوم حکومت ته نو د خپل خلکو سره هغه بل دمر ظلم کوي او بل چې کوم خلک روان دي په افغانستان کې هغه دي لپاره څه تنظیمات دي موږ سره سینیئر صحافي شمس صاحب چې موجود شمس ویلکم رواني شمس صاحب کوم خلک روان دي یو رس پکې پاتې ده آیا د فائنل ډیډلاین دی پښتونخوا د حکومت طرف نه پاغوي دومره سخت دی یا صرف د وفاق سایډ نه دومره سخت ډیډلاین نه دا خو د وفاق نه دی او په خیبر پښتونخوا کې هغه سره تقریبا ډیره زیاته نرمي کیږي او زما دا خیال چې دا لکه څنګه چې تاسو خیال کړی اول چې کوم دنه په جون کې بیا په 1 جولای او بیا په 10 جولای شو نو زما دا درې چې په دې کې بیا به ایکسټنشن کیږي ځکه چې ډیر خلک داسې دي چې هغه لا په د اراده نشته چې هغه لاړ شي ځکه چې هغه کاروبارونه لري هغه دلته رښتې دي او هغه یلته کې په افغانستان کې هم څه نشته حقیقت دا دی چې په افغانستان کې سوي نو بیا به خوا خدای چې دلته کې ډیر وختونه سلويخ کاله ډیر غټ ژوند دي نو هغه ټول ارسي چې دي نو هغه د ژوند دغه زراعي چې کوم هغه دلته دي په افغانستان کې څه نشته د ډیرو خلکو دار چې هغه یلته کې کوم جیدادونه هغه یا خرڅ کړي دي یا چې کوم دي د هغې خپلوانو نیسلي دي نو هغې په دې هم یېرېږي چې هلته کې لاړ شي او داسې اطلاعات هم شته چې ځینې علاقو ته ځینې منطقو ته چې کوم خلک تللی دی نو د هغې د مقامي خلکو سره بیا هلته کې جګړې دي د هغې دپاره خو خیر بهرحال طالبانو بیا یو کمیشن هم جوړ کړی دی د هغې مسلو د کشالو د حل کولو لپاره په افغانستان کې اطلاعات دا دي چې بل د بین المتحد یونیسیار یو وفد تللی و په کابل کې د چارواکو سره خبرې اترې کړي دي او د هغې نه وروسته یو سرکاري بیان راغلی نو په هغې کې هغوی دا وایي چې تر اوسه پورې په دې 2-3 کاله کې 80 لکه افغانان چې کوم دي د خارجي د پاکستان نه د ایران نه د نور ملکونو دا واپس رااله زیات پکې پاکستان ته تللي دي اطلاعات دا دي چې زمونږ د دې ځای چې کوم خلک تللي دي دا تقریبا د 10 لاکو موږ به وایو چې 30 لکه دي که نه دا د 10 لاکو د پاسه دي او زیات کیمپونه هم زمونږ ختم شو هر څه تقریبا لاړو خو هلته کې مسله دا ده چې د طالبانو باندې طالبان صرف دومره کوي چې تورخم ته یا چمن ته ورسي نو هغوی له په ګاډي کې چې کوم ځای ته هغوی ځي نو هغوی له ګاډۍ ورکوي او هغوی هلته رسوي خو ورسره د ملل متحد چې کوم ادارې دي چې کوم د پاکستان نه رجسټر افغان تللی دي نو هغوی سره خو باقاعده هغه $300-400 پر هیډ دي هغه امداد ورکوي څو له د ترانسپورټیشن خرچه ورکوي څه له داسې کاینډ کې موږ دا وایو چې لوخي موخي یا شمس صاحب کوم تاجران چې دي کوم نور مهلت غواړي آیا ته وخت ملاو شي نو زما اندازه دا چې دی له که وخت ملاو نشي نو دا به خلي په کار دا چې دی له داسې یو ټایم ټیبل ورکړی شي چې تاسو مطلب د خپل اساسي دي دا په دې وخت کې دا دغه کې د حساب کتاب وکړي جایدادونه هم دي نو یا مطلب چې دی لکه داسې هم مقرر کړی شي چې چا جایداد دی او هغوی ته بیا د ویزې ورکول اجازت ورکړي او په هغې باندې باقاعده ټیکس ولګي نو زما اندازه ده چې دا به یو ډېره ښه خبرې ده به پاکستان دپاره ګټه شمس صاحب هلته چې کوم خلک دي خاص کر افغان ځوانان یا موږ نورو ګروپونو هغوی په سوشل میډیا باندې ډېر خفګان اظهار کوي د پاکستان نه دا دې کې څه خو د هغه د خلک هم دي څه د بدقسمتۍ نه دا په یورپ کې چې کوم خلک ناست دي که نه که هغه افغانان دي او که هغه زمونږ د پښتانه ځوانان دي نو هغه ډېر بد رد وایي هغه که څوک مطلب چې هغې د خبرې ته نه ګوري او هغوی مطلب حقیقت دا دی چې په دې خبرو باندې دا چې کوم حالات دي په دې باندې هغوی یو د خفګان څرګندونې کوي نو دغه ده چې یو ذهنیت جوړ شوی دی یو نفرت فضا جوړه شوې ده په کار دا دی چې موږ وایو چې پاکستان او کابل افغانستان دواړه خپلو کې کینی او دغه د نفرت فضا په ورورولۍ سره ختمه کړي نو ښه وي یو طرف ته سرحد باندې د سرحد د بندېدو د وجې نه تجارت هم بندې د دواړو ملکونو باندې منفي اثرات دي که هلته کم میوې دي هلته کې تاسو وګورئ نن سبا خټکي دي خربوزې چې ورته وایي انګور دي ورپسې مڼې را روانې دي نو هغه دا شان دي دا شان چې کوم دی نو موږ ورته چیري وایو هغوی ورته ګلاس وایي هغه چې کوم دی نو د هغې ډېر غټ پیداوار دی دا شان زموږ سره دلته کې چې کوم امونه دي دا هلته کې لا نړو کیلي نه ځي نو په دې وجه په دواړو باندې منفي اثرات دي په کار دا چې دا سرحد کولو شي تجارت شروع شي نو د دې نه ور دواړو ملکونو چې
تګ راتګ شروع شي نو دواړو ملکونو په منځ کې را چې کوم نفرت دی دا به کم شي که تګ راتګ باندې پابندي په تجارت پابندي نو دا نفرت په ورځ تر ورځې زیاتېږي. ټیک شمیم صاحب دلته چې کوم غریب خلک دي ذات موږ افغان کډوالو ګوند هغوی دا ګیله ده چې په پښتونخوا کې په موږ باندې زیاته سختي کېږي ایز کمپیر ټو چې کوم مالدار دي خاص کر حیدرآباد بالکل همداسې نه دې کې داسې نه دې کې مالدار هم ورسره ځنې چې کوم دی چې چارواکو سره میلو دي. چارواکو سره مطلب چې که څوک اولدار صاحب سره د تاڼې معرر سره دی نو رده نه واخله تر بره پورې ځي نو دا هغوی ته بالکل هغه خو داسې دي چې هغه لا اوس هم په وي آی پي سټیټس کې دلته اوسي هغه مالدار غریبانان ریړۍ والے چې کوم دي مزدوران چې کوم دي ګاډیمار دي حقیقت دی هغوی سره زیاتې کېږي. شمیم صاحب بیا به هغوی سره دې خلک هم ځي که دا کریک ډاون ډېر سخت شو کریک ډاون ډېر خاص شو ظاهره خبره دغه خلک به ځي خو ډېر خلک نشي تللی. ما چې وکاته که نه نو په دې د 40 کاله کې د جنگ دوران کې د جهاد او د انقلاب په نعره باندې خلکو یو بل سره ډېر زیاتې کړي دي. نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم چا زیاتې کړي دي هغه هلته کې نشي تللی هغه که په هره طریقې نو هغوی به ځان دلته پاتې کوي. ټیک شمیم صاحب هلته چې اوس کوم حکومت کې خلک راغلي په افغانستان کې د خپل ولس سره ولې دومره ظلم نو هغوی بس د هغوی پالیسي ده هلته تاسو وګورئ په د جنو په تعلیم باندې پابندي ده په زنانه پالته پخوا په دفترو کې به ډېر زیات کار کو او تجارت کې دکانونه چې کوم د مونږه مالي که نه د غټ دکانونه چې کوم دي نو په دې کې به هغوی کار کو رسټورانټ کې به کار کو په هغوی باندې پابندیانې دي. زنانه به ډېر زیات د افغانستان په معیشت کې به زنانه ډېر زیات کردار ادا کو هغه په هغوی بند شوی دی. یو دا دویمه خبر دا دی چې په سیاسي بنیادونو باندې افغانان چې کوم دي نو هغه تنګولی شي طالبان یې تنګوي نو په دې وجه باندې هلته کې لږ مسالې شته خلکو ته پکار دا دی چې طالبان په دې خپلو پالیسو باندې لږه ډېره نظرثاني وکړي خلکو ته مراعات ورکړي خلکو ته ریلیف ورکړي نو دا خلک کال ته لاړ شي نو دوی به په خوشحالۍ لاړ شي دوی خپل هم غواړي چې دوی راشي دوی به په خوشحالۍ باندې هلته کې آباد شي. صحیح ډېره مننه شمیم صاحب د وخت راکولو. زموږ د پروګرام ټایم ختم دی دې وخت کې ماته او زما ټیم ته اجازت راکوئ. د الله